أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ننني درس به إن شاء الله العزيز سورة بقرة پارا نمبر 2 رکو نمبر 23 آیات نمبر 183 و 184 में لیکيږي. اوس دې ځینې چې نو ابواب البر نه دریم حکم الله جل جلاله چې نو هغه بیانوي چې اې د ایمان خاوندانو تاسو باندې روزه چې نو پرس کړی شوې ده کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې تاسو نه مخکې خلکو باندې پرس شوی لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو تقوا درشئ. صوم روزه څه ته ویل کېږي؟ نو روزه په لغت کې ویل کېږي الامساک، خوراک څښاک نه منع کېدل لږ صحت د پاره، او په اصطلاح د شرع کې چې نو هغه روزه ویل کېږي چې نو الامساک عن الاكل والشرب والبعال نهارا بنیت. د ورځې چې نو هغه د خوراک څښاک نه او د جما نه چې نو خپل ځان منع کول سره د نیت، یعنی د سحر نه واخله د طلوع فجر نه او د ماښام غروب افتاب پورې په دې ټیم کې چې نو هغه ځان د خوراک څښاک او جما نه منع کول دین چې نو هغه منع کېدل دې ته ویل کېږي روزه سره د نیت. که نیت نه کړی او ثابت ورځ خوراک څښاک ونه کو روزه یې ونه شوله، ځکه عبادت نه او د عبادت د پاره نیت چې دی نو هغه شرط دی. نیت کړی دی خو یا چې نو 2 منټه وروسته بنده کړله یا 1 منټ مخکې بنده کړه، که مو خیال کړی دا سو پیرې سو کرته دا مسله مونږ ویلي مخکې خلکو دا ځان له یو رسم جوړ کړو چې کله به بانګ ویلې کېدو نو ځان ته به اوبه خواته چې نو هغه خودي نو چې څنګه به ځای نو په جومات کې بانګ راواغستو داسې به هغه ګیلاس راواغستو یا به د چي پیاله یې راواغسته او د بانګ سره به یو ځای قصو په منډه به یې ورسره څکل د دې لپاره چې څه چې بانګ ختمیږي ما پکې دا څکلي چې بیا وروسته تګی کېږم. نو بانګ خو د وخت کې دننه ویلی کېږي، نو چې په وخت کې بانګ ویلی کېږي او تا په څنګه شروع روژه دې ونیوله او روژه دې ماته کړله، نو ځکه ویلی کېږي چې دا څه نو هغه په نیت سره د سحر نه واله طلوع فجر نه واخله او د طلوع غروبه پورې دا چې نو غروب شمس پورې د دې پورې چې نو هغه دقیق ټایم ته دې ته ویلی کېږي روژه. اوس د هجرت نه مخکې د روژې فرضیت چې کله نه و راغلی حضور علیه الصلاة والسلام به چې نو 2 روژې نیولې، 2 قسمه روژې، یو قسم چې نو ایام 20 13 14 15 د هرې میاشتې 13 14 15 دا 3 روژې به نیولې، او دغه سره چې نو نبی علیه الصلاة والسلام به د محرم 10مه روژه چې نو هغه هم نیوله. بیا په سن 2 هجري کې چې کله چې نو هغه د هجرت نه وروسته په هجرت په 2م کال باندې د روژې حکم رالو، نو روژې نه وروسته بیا چې کله د روژې فرضیت رالو نو دا نور روژې د دې فرضیت وجوب چې نو هغه ختم شلو، دغه بیا مستحب پاتې شولې. لکه مثال په طور کې ایام 20 شلو، دغه شانتي چې نو د دا روژه شوله آسان دا روژه شوله، او دې سره چې نو هغه د هر پیر جمعرات روژه شوله، دا چې نو هغه بیا مسنون عمل پاتې شولو. نو ځکه الله وایي ای د ایمان خاوندانو تاسو باندې روژه فرض کړې شوې ده کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې ستاسو نه په مخکې خلکو باندې مونږ روژه چې نو هغه فرض کړې ده. اوس دې کې الله جل جلاله دا وایي چې دا روژه فرض کېدل دا څه وړاندې عبادت نه دی، د دې څه غټ ګران کار دی چې بس صرف تاسو یې کوئ او ستاسو نه مخکې چې نو چا نه دی کړی. الله وایي څنګه چې په مخکې خلکو فرض کړو نو ګویا چې دی نو مخکې
نو د آدم علیه السلام نه واخله او تر د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې په دې ټولو انبیاو د هغوی په امتونو باندې چې نو هغه روجه وه، خو د هر چا د روجې کیفیت چې نو هغه بدل و. مطلق روجه وه لکه څنګه چې مخکې مانځه کې تېر شو چې مونځ به و، خو د مونځ طریقې کار چې نو هغه یې بدل و. نو دغه شانتې روجه به وه، خو د روجې طریقې کار چې نو هغه به یې بدل ولو. نور روجه مخکیني امتونه کې ما په دې کې نو هغه هم ده. من قبلکم مخکې چې کوم ستاسو نه تېر شوي دي، لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو تقوادار شئ، تاسو کې چې نو هغه تقوا پیدا شي، تاسو کې چې نو د الله پاک قرب چې نو هغه پیدا شي. ځکه روجې باندې چې نو الله رب العزت فرمایي وی انا اجزي به الصوم لي وانا اجزي به، او بعضې حضرات وایي چې نو هغه الصوم لي وانا اجزا به، چې نو مجهول په صيغه باندې چې شي روجه زما د پاره ده او د روجې بدل صرف زه یم، او یاده چې روجه زما د پاره ده او زه به د روجې بدل چې نو هغه په خپل ورکوم، د هغې څه معیار چې نو هغه الله رب العزت ونښولو. نو دې وجې نه ویلی کېږي چې روجه دا بهترین چې نو هغه عبادت دی، او په دې سره د الله پاک چې نو قرب حاصلېږي. لعلکم تتقون الله د پاره دی چې تاسو تقوادار شئ، نیکان شئ. حضرت صاحب چې نو آصر فراز خان صفدر صاحب نر الله مرقده هغه لیکلی دی، وایي په دې آیات چې لږ کوټې سړی چې نو معمولي غور وکړي نو د دې نه پخپله چې نو هغه ثابتېږي چې تقوا څنګه حاصلېږي. وایي لږ سوچ چې نو هغه معمولي سوچ فکر پکې پکار دی. اوس هغه معمولي سوچ څنګه؟ نو هغه معمولي سوچ په دې طریقې باندې وکړي چې اوس ستا دپاره د بانګ ویلو نه د سحر د بانګ نه طلوع فجر نه مخکې او بس کل دله جایز و، چیز کل دله جایز و، خوراک کول دله جایز و، نو دا ټول هر څه کارونه چې نو هغه جایز و. خو چې څنګه چې نو هغه بانګ وویلی شو طلوع فجر چې نو هغه وشولو، اوس دغه حرام شیزونه الله تو منع کړلی. اوس چې کله د دغې حرام شیزونه چې نو هغه تو منع شولی، حلال شیزونه د هغې نه چې نو هغه تو منع شوی دی د باندې حرام کړل، نو بیا د ماښامه پورې چې نو هغه دا شیزونه په تا حرام ول، بیا چې څنګه ماښام بانګ وویلی شولو بیا تا ته حکم وشو چې دغه حلال شیزونه دوباره ستا دپاره حلال شول، اوس دوی په دې باندې دوباره بیا چې نو څه وکړه عمل شروع کړه، دغه خوراک کو څښاک کو دغه شیزونه استعمال ستا دپاره جایز شو. نو یې دی چې په دې باندې لږ سوچ وکړي چې اوس دغه شیزونه په دې لږ صحت کې دا په زما دپاره حرام ولې شولو، زه اوس د دې له چې لاس ولې نه وړم، دې شیزونه نه زه ځان چې دی نو هغه ولې ساتم. نو یې دې ته په خپله دا خبره چې نو هغه د ده زړه او دماغ بدله چې نو هغه دا جواب ورکوي چې دا د دې وجې نه چې الله رب العزت د دې نه منع کړې ده. که دا ما وکړل زه به ګناهګار شم، د الله په ګرفت کې به راشم. او چې بیا څنګه بانګ وویلی شي ماښام، نو دی بیا دغه شیزونو استعمال ولې کوي، اوس د الله حکم دی که زه دا نه کوم چې بیا ګناهګارېږم. نو دغه شانتې انسان د خپل د دې ژوند په لږه مرحله باندې چې نو هغه سوچ وکړي چې ما ته الله جل جلاله کم شیزونو نه منع فرمایلی ده، زه یې منع کړم، کم منهیات دي، د لږ عمر کما د دغې نه خپل ځان چې نو هغه وساتلو، نو بیا به جنت کې همیشه همیشه دپاره چې نو هغه استعمال کړم. او که په دې لږ دورانیه کې ما د دې شیزونو نه چې نو هغه ځان ونه ساتلو، نو بیا به جنت ته چې نو لاړ هم شم، خو بیا به د دغې نه همیشه همیشه جنت کې چې نو هغه محروموي. د الله چې نو هغه د مهمانخانې نه به محرومه شي، د الله په ګرفت کې او په غضب باندې چې نو هغه وخته شي. نو ځکه الله وی لعلکم تتقون، دا روژه مې دې لپاره فرض کړله چې تاسو تقوادار شئ. بیا الله جل جلاله څنګه بهترین انداز کوي، ایام معدودات، وایي دا په شمار یو څو چې دی نو هغه ورځې دي. صحیح مسلم کې راځي، نن څنګه درس کې چې نو هغه ولو، نو په صحیح مسلم کې باغې کې دی وی حضور علیه الصلاة والسلام چې دی نو هغه وفرمیل چې میاشت چې الشهر هکذا و هکذا و هکذا، درې پیرې د الله پیغمبر چې دی نو هغه وفرمیلو چې میاشت کله چې دی نو هغه لاس اشارې وکړله چې هکذا لس، هکذا شل، هکذا دیرش، دا چې نو هغې په یو پیره باندې په دویم ځل بیا د الله پیغمبر وفرمیل کټه ګوته چې نو هغې راماته کړله، وی الشهر هکذا 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 هکذا، چې نو میاشت کله چې نو هغه صحیح لس لس او نه، چې نو هغه یو کم دیرش ورځې هم راځي. نو الله وی ایام معدودات، په شمار یو څو ورځې دي، یا دیرش او یا چې نو هغه یو کم دیرش،
او دا زموږ باندې الله بیا احسان دی چې داسې ملک کې وي چې په دې کې اکثر یو کم در شي. نو ځکه الله وایي دا ونیسئ، دا څه دومره غټه خبره نه ده، نه داسې څه ګران کار چې دی نو هغه دی. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. اوس الله وایي که تاسو کې یو سړی چې دی نو هغه بیمار وي، اوس دا بیمار چې دی نو هغه څنګه وي؟ نو داسې خو نن سبا چې وکتلی شي هر سړی چې دی نو هغه بیمار دی، هره ښځه چې دی نو هغه دا جوړه ده، هر سړي ته چې دی نو څه نه څه تکلیف. بیمارۍ نه مراد چې دی نو هغه بیماري ده چې د واقعي دا ګماني چې بالکل او که زه دې سره روژه نیسم د ده دغه مرض سوا کېږي، یا د ده چې دی نو هغه د یو اندام د تلف چې دی نو هغې ذریعه جوړېږي. نو په دغه صورت کې بیا شریعت دله اجازت ورکوي چې ته چې نو هغه اوس دا روژه ونیسه، چې کله صحت یاب شولې بیا به چې نو هغه دا روژه ونیسئ. او دغه شانتي او علی سفر، سړی چې نو په سفر باندې، نو علی سفر چې نو هغه وی الله پاک، او مسافر مریضن په شانتي چې نو او مسافرن ونوي. مراد دا دی چې د سفر نه مراد سفر شرعي چې دی نو هغه مراد دی، کم چې د الله پیغمبر چې نو د دې تشریح کړی حدیث مبارکه کې، هغه سفر چې د هغه شرعي سفر وي چې په هغې باندې چې دی نو هغه مسافت قصر چې دی نو هغه راځي. او د هغه د تمام فقهاو په نسبت باندې متفقه فیصله ده چې هغه 3 منزله یعنی 48 میل دی. اوس 48 میل فاصلې باندې که چېرته ته ځې نو بیا ستا دپاره دغه گنجایش دی چې ته روژه کوه نه نیسې، نو جواز دی نو هغه د روژې د نه نیولو ستا دپاره چې نو هغه رخصت دغه شتی موجود دی. البته که روژه دې ونیوله نو ثواب پې درته ډېر میلاویږي، دغه ته عظمت ویلی کېږي، نو ثواب پې درته بیا ډېر میلاویږي. نو ځکه الله وایي او کان مثلا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یادې چې نو هغه په سفر باندې، سفر در سفر چې نو هغه کوي، اوږد سفر چې نو هغه نو فعدة من ایام اخر. نو الله وایي بیا شمېر چې نو هغه د ورځو نورو، یعنی دا کمې ورځې چې ستا نه د سفر په حالت کې یا د بیمارۍ په حالت کې چې نو هغه پاتې شولې او بیا واپس مقیم شولې یا چې نو صحتمند شولې، د دغه روژو به بیا دوباره چې نو هغه قضا کوي، دغه به قضا کوي. اوس دا چې نو هغه د سره داسې ټایم میلاو نه شو، مثال په طور کې په سفر کې وي او هغه سفر کې حادثه راله او په دغه سفر کې چې نو هغه مړ شولو، نو په دغه باندې بیا دغه فدیه هم نشته، ځکه دته موقع میلاو نه شوله. الله وایي فعدة من ایام اخر، او ایام اخر دته میلاو نه شولې، نو چې کله میلاو نه شولې په ده باندې دغه روژو چې دی نو هغه بیا نه فدیه شته، نه یې پې وصیت شته او نه پې ګناهګار دی. دغه شانتې مرض کې مبتلا دی، دغې مرض نه که دی ښه شولو او څنګه ښه شولو او په ښه کېدو کې چې نو هغه مړ شولو، یا چې نو هغه مثال په طور کې د 10 روژې خوړلې او دی چې ښه شولو 3 ورځې بعد چې نو هغه دی مړ شولو، نو په ده باندې دغه 3 روژو چې نو هغه کفاره به وي، د دغې به فدیه او کفاره ادا کوي، باقي 9 ورځې چې نو هغه به نه وي. ها اوس داسې مریض چې نو هغه دی چې د هغه دپاره چې نو ښه کېدی نه شي، بوډا دی، انتهایي ضعف اخیستی، یا داسې یو مرض دی چې په هغې کې روژه د ده دپاره چې نو نقصان دی ده، نو په دغه مرض لکه اکثر بعضې وخت کې الحفیظ الرحمن العیاذ بالله شوګر مرض شولو، یا بعضې چې نو هغه نن سبا خطرناک مرض، نو دغې کې بیا د دپاره نیول نه وي، نو په هغه صورت کې به دی بیا چې نو هغه فدیه ادا کوي. وعلى الذین یطیقونه فدیة، او په هغې کسانو باندې چې د هغوی په تکلیف سره روژه نیسي یا د دغې روژې د نیولو طاقت هم لري، فدیة، نو په ده باندې فدیه چې دی نو هغه د طعام مسکین، د یو مسکین چې دی نو هغه خوراک کم چې د سرسای حساب دی. شروع کې چې کله روژه راله نو روژې کې یو څو تغیرات راغلي ول. یو تغیر چې نو هغه په روژه کې دا چې کله روژه لاول پوره شوله مخکې بیا راځي هغې سره به وضاحت ډېر کوو، خو هسې صرف سرسري چې په دې ځای پوه شو. نو لاول چې روژه کله پوره شوه نو په هغې کې دا وله چې که چا طاقت وي روژه نیولی شي او مال به سره وي، نو دته دواړه اختیار دی، که دی روژه نیسي او که فدیه ورکوي. بیا وروسته چې نو آیات نمبر 50 چې نو هغه نازل شولو چې نو من شهید منکم الشهر فلیصمهم، څوک چې په تاسو کې چې نو هغه روژې ته حاضر شولو دی به چې نو روژې میاشت ورسېدو نو اوس دته دغه اختیار نشته، دی به روژه چې نو هغه نیسي. دویم چې نو هغه دا ولو چې کله به یو سړی چې نو هغه بیمار دا روژه به راله نو په روژې کې به چې نو هغه به څنګه دی ماښام اوده شولو، نو چې اوده به شولو بیا به ډایرکټ چې نو هغه بله روژه شروع شوله،
چیخ بشولو بس دویمه روزه چې نو هغه به دله بیا خوراک سکاک اختیار چې نو هغه نه ول بیا پای کې به چې نو هغه مخکې دغه واقع راشي نو بیا د الله رب العزت دغه اساني هم وکړله که تو د کېږې که کېنې که پاسې که خوراک کې نو د دغه نه وروسته هم بیا چې نو هغه ته اجازه شته څو پورې چې طلوع فجر چې نو هغه نه شي نو دا په هغه وړاندې حکم کړي ځکه الله وی وعلى الذين کسان یطيقونه چې دغه طاقت د دغه روزې د نیولو هم لري او فدیه طعام مسکین نو بیا د چې نو فدیه ورکولای شي ولی دا چې لاول کې اسانی وا بیا ورسته دغه حکم نشو فمن تطوع خيرا فهو خير له الله وی چې نو هغه نیکی وکړه په خوشحالۍ سره وای دا د لپاره بغوري وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون هو که تاسو روزه ونیول سره دغه صحت چې تاسو پیسې ورکول شي خو پیسو په ځای د روزه ونیول الله وای دا بس تاسو لپاره چې نو هغه ډیر زیاته خوري که چرته تاسو پويږي ځکه موږ په روزه کې یو لوی برکت دی چې پای سره د الله پاک قرب حاصلېږي الله رب العزت دې موږ ته صحیح په نصیب کړي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی دی په تاسو باندې روزه کما کتب لکه څنګه چې پر شوی ول علی الذین پای کسانو باندې من قبلکم کم چې ستاسو مخکې لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو تقوادار پرهیزګار شئ ایام معدودات یو څو ورځې د شمار دي فمن کان منکم پسوک چې په تاسو کې مریضن بیمار او علی سفر یا په سفر باندې فعدة من ایام اخر نو په باندې شمار دي د نور ورځو وعلى الذين پای کسانو باندې یطيقونه چې په تکلیف سره روزه نیسي فدیه د طعام مسکین خوراک د یو مسکین فمن تطوع بیا څوک چې په خوشحالۍ سره کې خیرا نیکی فهو خیر له نو هغه به غوره ده دغه دپاره وان تصوموا او دا چې روزه ونیسئ خیر نو غوره ده لکم تاسو دپاره ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهیږئ